أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سورة الصاد 88 نمبر آیات 86 نمبر آیات. په دې 86 نمبر آیات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبرۍ د ثابتولو لپاره دلایل او انداز دي. او د غون آیات خلاصه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابتول دي. کم چې مشرکان او کافرانو نه منله. نبی کریم ته الله تعالی فرمایي قول ورته وایا ما اسالکم علیه من اجر. زنه غواړم قول ورته وایا ما اسالکم علیه زنه غواړم تاسو نه په دې باندې من اجر اس قسم مزدوری. زه تاسو د کم دین خیم او کم شریعت تاسو ته خیم نو په دې باندې تاسو نه اس قسم مزدوری او عوض نه اخلم چې تاسو په دې نه یریږئ چې د مزدورۍ د خپل تنخواه لپاره چل جوړ کړي. داسې خبره نه ده. وما انا من المتکلفین او نه یم زه ځان نه دروغ جوړونکی. دا دواړه خبرې نه دي. سړی چې کله پناه حق باندې نو د دوه وجنو پناه حق کېدی شي. دوه خبرې مخې ته داسې راځي چې سړی په دې خبره مجبوره کوي چې حق لار پرېږدي په چپه لار روان شي. یو چې کله به انسان باندې د مال حرص غالب شي او دې غواړي چې د څه طریقه باندې مال ځان ته راجمع کړي. د مال راجمع کولو په صورت کې بیا سړی حق وینا نشي کولی. ځکه چې حق وینا کې هغه څیزونه چې ته یې غواړي هغه بیا مخې ته نه راځي. ځکه د رښتیا ویلو سره چې 15 د حمایت کوي نو 20 به د مخالفت کوي. بیا پیسې نه ګټلی کېږي. نو نبی علیه السلام فرمایل چې نبی علیه السلام تعالی تعالی هدایت ورکړي چې ورته ووایي چې ګورې پیسې درنه د سره نه غواړم. او دویم دا چې مخالفینو به ذهنونو کې هم سوالات ګردش کوي چې بس دا د الله دین به نه بیانوي دی څه ته لوړل څه شی غواړي. عام خلک به د علماو هم دغه اعتراض کوي. اگر چې طریقه کار داسې دی چې کم سړی انجینر هغه د انجینر په کار باندې اعتراض وکړي نو خوان کوي سمونو سره خو یو حق لري چې پرې وکړي. که یو ډاکټر د ډاکټرۍ په اصولو باندې اعتراض کوي د بل ډاکټر نو هم کولی شي حق لري یو پیړی دی. که یو عالم د بل عالم په ځینې اصولو ځینې خبرو باندې اعتراض کوي سمون خوري گزاره کوي. لیکن زمونږ په دې علاقو کې بدقسمتي دا ده چې که څوک په څه خبره پوهېږي که نه پوهېږي د عالم مخالفت دې د ټول یو دی. او دغه شان د اسلامي نظام د هغې مخې ته رکاوټونو او دلایلو دپاره ټول خلک متحد او متفق دي. او دلیل دغه دی چې یاره دا موږ ځکه مخالفت کوو چې دې خلکو د کرسۍ او د اقتدار سره څه کار دی. د دوی خیال دا دی چې کنې علمیت او حکمرانی دا بیل بیل شی دی. سړی عالم یې حکمران بنوي چې حکمران عالم بنوي. او دغه عقیده چې د کوم ځای کې نه راخوره شوې د یورپ نه راخوره شوې د بدې کې مستقیل تاریخي حوالې شته دي چې خلک دې خبرې نه سخت یریږي چې دیندار خلک صاحب اقتدار شي نو بیا به ډېر مشکلات مونږ ته راولاړ شي. د خلکو ذهنونو کې سوالات دي داسې به نه کېږي هغسې به نه کېږي. او تاسو به زه اورم چې یاره که د اسلامي نظام قایم شي بیا ته موږ ټینګېدی شو نه شو ټینګېدی ورته. خدای خبر چې اسلامي نظام د دوی په ذهن کې څه تصور دی څه شي ته به خدای خبر وایي چې ټینګېدی ورته نه شي. حالانکه اسلامي نظام خو هغه نظام دی چې د انسان د عزت مال هر لحاظ باندې پوره خیال ساتلی دی. او د هر د انسان د هر حق او بلکې انسان پرې د مخلوقاتو د حقونو خیال ساتلی د نور زناور د حقونو. د زناور هم په اسلام کې ډېر حقونه شته. او چې کله اسلامي نظام نه د الله یره نه بیا حیوانات خو څه کې د انسانانو څه حیثیت نه دا هم کیړې مکوړې شمارلی کېږي. نو نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایل چې ته ورته ووایې زه به د خپل دعوت باندې هېڅ قسم مزدوري معاوضه ستاسو نه غواړم. هسې لګیا یم دې دپاره لګیا یم چې خپله غاړه ازاده کړم د الله تعالی طرف نه ذمهواري ده. بس ذمهواري خپله ذمهواري پوره کړو. وما انا من المتکلفین او نه یم زه ځان نه دروغ جوړونکي. متکلفین تکلف دې ته ویل کېږي چې سړی یو خبره نه یو سړی د ځان نه جوړه کړي په دروغه باندې چې داسې ده. لکه مثال په طور باندې یو کس پیغمبر نه او وایي چې زه پیغمبر یم د پیغمبرۍ دپاره په دروغه باندې وچ ناوجه څه جوړوي دا ګران کار دی. دا په ډېرو ځایونو کې به خطا کېږي راز به یې فاش کېږي. لکه ډېرو خلکو د پیغمبرۍ دعوې کړي دي او د ټولو رازونه فاش شوي دي. خلکو ته معلوم دی چې دروغجن دي هسې خلک لګیا دي. نبي علیه السلام پیشنګویي هم کړې وه چې زمانه وروسته به غټ دروغجنان چې د پیغمبرۍ دعوې کړي دا به را پیدا کېږي. او دا خلک بیا را پیدا شوي تقریبا د نبی علیه السلام تاریخ نه راونیسه دې وخته پورې
1000 کسانو پورې دعوی شوي دي د دعوی کلیم پیغمبرانو. په دې کې د مرزا غلام احمد قادیانی فتنه تقریبا 9 صدۍ پورې وچلېدله، ډېره پخه فتنه ده. او تقریبا چې په پاکستان کې خو د دوی غټې پخې کیسې شته دي، په غټو خدو باندې شته، دلته غټ مشکلات جوړ کړي. په یو زمانه کې د پاکستان په تاریخ کې یو تاریخ داسې لیکلی دی چې په دې لاره کې تقریبا 10,000 مسلمانان شهیدان شوي دي. د قادیانیت او د مسلمانۍ د کم منځ کې چې کم اختلاف دی، دې منځ کې تقریبا 10,000 پورې مسلمانان دا شهیدان شوي دي. بیا د هغې نه بعد علماو محنت وکړو او دا خبره پاکستان په قانون کې ولیکلی شوه چې دا خلک کافران دي، د اسلام نه بهر دي، او د کافر کېدو نه بعد چې کم دی نو د دوی هغه زور لږ کم کړی شو. نو تکلف دې ته ویل کېږي چې خبره نه یې سړی د ځانه وي اسي وي، نو بیا تاسو ته ما وویل چې همدغه حیثیت دی چلیږي نه. او دویم تکلف دې ته ویل کېږي چې یوه خبره نه او سړی وایي دا، لکه هغه خلک چې مثال په طور باندې نبی علیہ السلام خوب کې نه لیدلی او دروغ وایي ما لیدلی دی، ځان د خپل ناجایز دپاره نبی علیہ السلام باندې خبر ورواړئ چې ماته دې داسې وویل، دا هم تکلف کې راځي. او دغه شان د کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کوم دا روایت صحیحین هم راغستلی دی، یعنی بخاري او مسلم هم راغستلی دی، چې تکلف دې ته هم ویل کېږي چې مسله باندې سړی نه پوهېږي، خو ځان یې ورولي چې داسې ده او بس پتو ورکړي په جهالت سره، یا په دې مسله باندې دې پوه دی لیکن قصدن څه غرضونو دپاره، دنیایي مقاصدو دپاره، د چاپړوسۍ دپاره د جواب غلط ورکوي، بل شانتې ورکوي، نو دغې ته هم تکلف وایي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله تاسو په مسله باندې پوهېږئ نو پوره صحیح جواب ورکړئ، او چې نه پوهېږئ نو داسې وایي چې والله اعلم، الله پې پوهېږي زه پې نه پوهېږم، دا هم علم دی. چې مسله ته نه پوهېږي او وایي نه پوهېږم دا هم علم دی، دا ښایسته علم دی. خو چې مسله باندې پوهېږي نه دروغ وایي دا سخت جهالت دی، دا انتهایي ظلم دی. او د دې هم ډېر غټ وبال دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په ما باندې دروغ راوړول چې خبره ما نه ویلي، خلک یې ما ته منسوب کړي چې ده ویلي، نو به ځان له به جهنم کې ځای تیار کړو. من کذب علی متعمدا فلیتبوأه مقعده من النار. چا چې په ما باندې دروغ راوړول چې دا خبره نبي علیه السلام کړې ده او ما سره کړې نه، دروغ وایي دی، نو دا داسې وړه خبره نه ده، بلکې ځان له به جهنم کې ځای تیار کړو، یعنې دا سړی جهنمي شو. نو نبي علیه السلام فرمایي زه متکلف نه یم، بس تیار وینا د اسمان نه راځي، وحی راځي، همغه وخت تاسو ته منتقلومه، په دې کې تکلفات نه کوم چې ځان نه پکې جوړ کړم. او دغه شان ده کې یو خبره نه زه ویم چې شته دی، داسې شته دی، ځان نه پکې وویم، دا خبرې پکې نشته. نو دا د نبي علیه السلام د رسالت دپاره دلایل شو چې کله دنیاوي لالچ هم نه وي، تکلف هم نه وي، دغه حق وینا د سړی رښتیا ویلی شي. او چې کله تکلف یا لالچ بیا دغه ځای کې حق وینا ډېره مشکله کېږي. دې وجه نه امام ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي خپل مجموع فتاوا کې چې په دنیا کې کم علما دي، د دې 3 قسمونه دي. یو قسم هغه دی چې هغه حق پرست خلک دي. حق پرست هغې ته ویل کېږي چې بس آسماني حکم چې څنګه الله را لېږلی په دغه طریقه باندې ترجماني کوي، او په دې کې د سره مال د ټولو خطرو نه ځان تېر کړی دی، ځکه د وران کار دی، او بس رښتیا وایي، دې د حق پرست خلک. دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی عالمان دي، خو بد پیژني، په دې کې شک نشته، د باطل په سب کې نه ودرېږي، دا خبره صحیح ده، لیکن دې رښتیا نه وایي، ځکه څه مشکلات یې مخې ته دي، هغې د وجه نه یا دنیاوي خساره مخې ته را روانه ده، یا جسماني کړاو دی، هغې د وجه نه سمه خبره نه کوي، ډېر ضروریات د دین دي چې نه بیانوي. دغه کس ته مداهن وایي، او مداهنت څه حده پورې ګناه ده، جرم دی، کفر نه دی خو جرم دی. بل قسم چې کوم دی نو علماء سو دي چې دی خو قرآن او حدیث مطالعه کوي، لیکن دا ټول ارڅ دې دپاره مطالعه کوي چې همیشه د باطل ترجماني پې وکړي او د باطل چمچګیر پاتې شي، او ټول عمر له دا خلک د باطل په صفونو کې بیا راښکاره کېږي، بس سپینو جامه کې باطل په صفونو کې به ولاړي. د دې خلکو د ایمان قصه ډېره خطرناکه ده، یعنی دا د نواقض الایمان مرتکب معلومیږي او د اسلام نه بهر معلومیږي، دا خلک خطرناک خلک دي. بیا امام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې په دې کې مداهنین خو دغه شو، هغې په معلومولو تاسو څه کوئ، باطل خو دغه شو چې همیشه دپاره به چم چې د وخت لوی باطل قوت یې هغه به د دې تایید به کوي، سپورټ به ورکوي، خو دغه ښکاره خبره ده، د حق پرست خلک به وایي څنګه معلوموي. نو یو خو دا ده چې کم عالم هغې خو پېژني چې دا مسله بلکل رښتیا وکړله، د سره نه تېر شو، دا بله رښتیا وکړله، د سره نه تېر شو، قرباني یې ورکړله. عام خلک په دې باندې څنګه پوهېږي چې د قرآن عمل وکړو که نه کړو، ابې څه پوهېږي. امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې په دې ټایم کې تاسو دپاره وایي مناسبه طریقه دا ده
چې د وخت لوی باطل او لوی طاغوت چې کم ته ویل کېږي د اسلام په مقابله کې ډېر سرګرم وي دغه سرګرم کافر به معلوم کړي لکه نبی علیه السلام زمانه کې اولنی سرګرم چې ابو جهل داسې به یو بل و تاریخونه مختلف لیکلي دي یعنی مختلف تاریخونو کې مختلف تیر شوی دی او زمانه کې فرعون تیر شوی دی او زمانه کې نمرود تیر شوی دی دغه شان د نبی علیه السلام نه را دي خو په دې پیړو کې مسلسل د خلک تیر شوی دی د اسلام سره پخې دښمنۍ تیرې کړې دي یو زمانه کې به خلکو روس یاداو چې غټ کافر دی داسې دی هغسې دی بې زور مات شو یو زمانه کې به خلکو فرانس یاداو داسې مختلف قوتونه تیر شوي دي نو په دې زمانه کې چې کوم دی نو ته به د خپل زمانې غټ باطل معلوم کړي چې د اسلام سره سخت ټکراو دی د اسلامي نظام ډیر دشمن دی د اسلامي ترقۍ ډیر دشمن دی او د مسلمانانو ژوند ته ډیر مشکلات راولاړ کړي د کس معلوم کړي چې دا څوک دی ټول خلک به دې پوهېږي چې امریکا او دغه اتحادیان دي چې دا دې معلوم کړل بیا به دغه باطل غشي به ګوري چې کوم ځای کې لګي په چا باندې لګي څوک ډېر بدي شي څوک یې مخالف دی نو چې به کوم ځای کې دغه غټ باطل غشي لګي دغه ځای کې حق پروت دی دا وضاحت امام ابن تیمیه رحمه الله کړی دی دا عام خلکو د معلومولو لپاره نو تکلف کې هم دغه خبرې راځي چې یا به مداهنتي یا به سوچه باطل پرستی او چې کومه حق پرستی د نه باغ کې تکلفات د سر ناراضي ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر دا نصیحت دی د پاره د مخلوقات د ورستنی دو آیاتونه دا د قران د اثبات د پاره دي چې قران کې نور شکونه مکونه مکه وجدا به دی به دا وجه کې دي شي هغه وجه کې دي شي سړی ځان له چل ول کین او چاپ واپ ذهن لري نو بل متدقه شانت کې ښکاری نو خلکو به مختلف شکونه قران باندې کول چې دا به دې چلی دا به هغه چلی او د عربی مشهور مدارم د جعل المرء يقيس على نفسه سړی په خپل څنګه یې رسې تر بل ښکاری کزان په خپل باندې دیندار بل ته ښکاری کزان نه باندې دغه شانت کې ونه اس سړی ته خنخ ښکاری په دې وجه د دیندار خلک چې کوي مخلص خلک دا ډېر خطا کیږي خلک ډېر خطا کوي او خلک د سادهګان وي معاشره کې ځکه دغه بل کزان شان غني ادبار وکي چې ادبار وکي بل شان چل وشي نو ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دی د پاره د مخلوقات دا د نصیحت لپاره دی چې د خلکو دنیاوی او اخروی ژوندۍ جوړ شي خراب نه شي خسارې او تبعی سره مخامخ نشي ولتعلمن او خامخ به تاسو پیژنئ تاسو به معلوم کړئ نبأه خبر د قران بعد حين رست یو وخت څه مطلب که په الحال تاسو د قرآنی مضامینو باندې یقین نه کوئ کافرانه مخاطب دي زدي خلک او تاسو کسی کوي چې دسی بیا غسی بي نو دا وخت لري نه د لږ وخت بعد تاسو به د قران مضمون صحیح معلوم کړئ څنګه ورسته معلوم کړئ تاسو چې کله زرکدن شروع شي په دغه ټینګ به اندازه ولیکي فرشتي څنګه راځي تاسو نه روح څنګه دمکیان در کوي په کومه طریقه د روح حالي د قزګي نه بستا آغاز وشي د قران حقیقت باره کې به چې کړه د قبر ته کوشي قبر کې به پوره احوال معلوم کی چې کړه د نبی رسول الله باره کې تاسو وشي دین باره کې تاسو وشي چا په دین باندې وي څوک دی پیغمبر دی څوک دی هغه ځکه کې به صحیح معلومات وشي الله تعالی باره کې د ایمان باره کې معلوم تاسو وشي او ته وایي چې د قران مضامین خو بيخي صحیح او مغه تاسو نه دي برسخونه دي به داغه د ورسته د قیامت پر ورځ تفصیلی حساب کتاب وشي ته جنت وای نه جهنم په خپل سترګو باندې ویني نو بیا به تاسو د قران پوره مضمون معلوم کړئ لیکن هغه ټیم کې معلومول څه پیدا نه ورکړي هیڅ پیدا نه ورکړي بس تشویش خطره وسوسه عذاب تکلیف کې بختي او د علم څه فائدہ کوي نه فائدې په هغه ټیم کې چې کم ټیم کې ته دنیوي ژوند کې تاسو اختیارات ته خپل اختیار لاندې ایمان راوړي د فائدہ من ایمان دی چې کړه دغه اختیارات سره واغستل شو نو بیا دغه اکراهی جبری ایمان دغه څه پیدا نه کوي چې خپل سترګې باندې جهنم ویني ته ایمان نه وړو بیا سر اب صحیح ایمان شي